سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دے د فارس د ایران اوسیدونکی و او د پلار د یو لوی قوم مشر او آتش پرستو د اور عبادت به کو آتش کده مجوسیان چې کوم ځای د اور بلې او سجدې ورته کوي نو دغه ځای ته آتش کده وایي نو د سلمان فارسی پلار به اور بلو همیشه نو چې سلمان فارسی داسې لږ د کار شو ښه شو نو بیا دې هم راوسته چې ته به هم اور بلې او دې له به خشاک هم پکاري پټو مټو ته به ځې او خشاک به هم راوړې چې اور همیشه بل وي او خلک ورته سجدې کوي سلمان فارسی په ابتدا کې د آتش پرستۍ د اور د عبادت نه نفرت و زړه یې نه غوښتل خو پلار مجبور کړی و یو ځل چې ته پټو مټو ته یې لېږلو چې لاړ به شي او بیا پیسې به راوړې نو دقه وخت چې دی بهر ووته نو دغه زمانه کې عیسایت حق دینو او د عیسایت یو لوی عالم دغه علاقه کې نه هغه له ورغی او هغه سره خبره وکړه د پلار د حال یې ورته چې زما خو آتش پرستي د اور عبادت مې خوښ نه دی خو پلار مې مجبوری چې ته به د دې ځای مشر کېږې اور به ته بلې نو دغه عالم ورته وی چې دلته کې د عیسایت لوی عالم څوک شته نه البته بل ځای کې یو لوی عالم دی نو که ته هلته لاړې نو ستا د هغه سره ملاقات وشي نو تا ته به هغه علم درکړي او تقوا به هم درکې راشي الله به دې ښه کړي هغه کوم ځای نو هغه عالم ورته وایي چې قافلې ځي راځي نو که هغې علاقې ته چې ته قافله تله زه به تا ته ویم نو تا به ورسره کړم نو ته به هغې عالم له لاړ شي نو دی په انتظار شو یو ورځ قافله تیاره شوله او دغه عالم سلمان فارسی ته ووایي چې نن موقع ده نو سلمان فارسی راغی او هغې قافلې سره یې ملګری که او هغې بلې علاقې ته یې ولېږه هلته کې د عیسایت لوی عالم و هغه ورته سبق شروع کو د عبادت طریقې ورته ښولې او ده به عمل کو یو کال نیم چې تیر شو نو هغه بیمار شو او وفات شو خو ده ته یې بل عالم وښو چې زما نه پس بیا فلاني له لاړ شه هغې بل عالم له لاړ هغه سره هم څه وخت تیر که او هغه به هم د ده اصلاح کوله اخر کې هغه هم بیمار شو هغه ورته بله خو داسې یو څو استادان پرله پسې دی حیران شي الله چا له ورشم نو لږ وخت په هغه وفات شي او ما نه جدا شي آخر کې یو عالم ته ور ورسېده او ته بل خوا مزه زمونږ د کتابونو علامې ښیي چې نبي آخر زمان صلی الله علیه وسلم راتلونکي د نږدې وخت کې به راشي نو د مدینې منورې نښې نښانې ورته وښولې هلته به لاړ شي او په هغه ځای کې به نبي آخر زمان صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي هغه سره ملاقات وکړه دی چې بلې علاقې ته ته نو په لاره کې قافلې والا سره تلو قافلې کې یو کس هغه د لاسه ونیوی دا زما غلام دی غلام نو وی دا زما غلام دی په چا یې خرڅ که نو غلام یې که یو یهودي ته ورسېده اوس یهودي په خپل خدمتونه شروع کړله او بل خوا تلو راتلو ته یې نه پرېږدي مدینه منوره کې یهودي سره شو دی یو ځل قجورې ته ختلی و او دغه وخت کې یو میلمه راغی د ده دې نیک له د یهودي له او هغه ته خبره شروع کړه چې مدینې منورې ته د مکې مکرمې نه څوک راغلي د پیغمبرۍ دعوه ده چې دا ټکې واورېده نو د قجورې نه یې راټوپ کړله خپه یې هم خوږ شوله خو راټوپ یې کړله او راغې ویې څه نیک چې وکتل چې دی د قجورې نه راکوز شو نو یو پړق یې ښه مضبوط وایي زه خپل کار کوه دې خبرو کې د کار نشته واپس یې که
خپل کار لزو دا خبرې مه کوه خو د ده په زړه کې راغله چې څه له راغلی نو هغه زما مقصد پوره کېدو وخت راغی دله به یې هفته کې یو ورځ چوټي ورکوله هغې چوټۍ وخت کې دی راغی پیغمبر علیه السلام ته ځان راورسو ده ته خپل استاذ ویلي چې د نبي آخر زمان صلی الله علیه وسلم یو نښه دا ده چې صدقه ورکوې نو نه قبلی او که تحفه ورکوې هدیه ورکوې نو دا قبلی نو دی په لومبۍ ورځ راغی ځان سره یې سره وړی وی دا څه دي وی دا صدقه ده وی نورو له ورکه زه نه هلم پړه کې پوه شو چې دا یو نښه خو ټیک شوله بله ورځ یې بیا سره وړل وی دا هدیه ده هاتې پیغمبر علیه السلام واغېسته یقین یې پوخ شو دا دوه علامې چې وکتې نو بیا پیغمبر علیه السلام د راغی ورسره کېناسته او دا ابتدا نه ټوله واقعه بیان که چې داسې داسې کارونه را باندې وشو غلام شم اوس د یهودي غلام یم او هغه پې ظلم هم کو سختي هم پې کوله نو پیغمبر علیه السلام ده ته چل وښو وی دی خپل نیک یهودي ته ووایه چې ما نه څه غواړې هغه راته ووایه ابه درکم خو ما آزاد کا نو دی لاړو خپل یهودي نیک ته وی چې ما آزاد کا ما نه چې څه غواړې نو در به کمه یهودي آزادول نه غواړي خو د یو غلام د قیمت په ځای د 50 غلامانو قیمت یې ترې وغوښته 300 اوقیې سره زر به راکې یو او بل دا چې 300 قجورې به راله وکرې او به غټې شي او به میوه وکړي تا به هلې ازادوم دې کې به م کلونه لګي قجورې ونه به کرې او هغه به بیا میوه کوي پیغمبر علیه السلام ته راغی وی دغسې مطالبه نیک کوي دې کې یو صاحب راغی او سره زر یې راوړل هغه سره زر یې راوړل پیغمبر علیه السلام له ورکړه پیغمبر علیه السلام سلمان فارسي ته ورکوي دا واله دا نیک له ورکه داسې یو چمګوړی غوندې د سرو زرو کاڼی هغه چې نیک له یې وړې نو په ظاهره هغه 300 اوقیې نه ښکارېدل لږ ښکارېدل به خو چې نیک به تلل تله کې به پوره په وزن پوره نیک حیران شو چې 300 اوقیې خو یې راوړلې دا خو څوک پیدا کولی نه شي وی ښځه اوس راله 300 قجورې م وکره او چې هغه میوه م وکړي نو راغی پیغمبر علیه السلام ته وایي چې سره زر خو یې قبول کړه خو اوس قجورې غواړي نو پیغمبر علیه السلام ورته کم پټي کې کرل غواړي معلوم که پټې او زه درځم نو پیغمبر علیه السلام او سلمان فارسی لاړل او 300 قجورې په باغ کې وکرلې الله هغه زرغونې کړې غټې شو په بله ورځ یې میوه م وکړله دا اوس د پیغمبر علیه السلام معجزه وه چې دونه زر میوه م وشوله نیک له یې ورکړلې او د نیک د طرف نه دی آزاد شو اوس به څه کوي مسجد نبوي کې پیغمبر علیه السلام یو ډبه او دنکاچه جوړه کړې دی ته به یې وی صفه په دې به د پیغمبر علیه السلام صحابه کرام را جمع کېدل قرآن به یې زده کو سلمان فارسي ته وایي دا مدرسه ده صفه بس دې ته راځه او دلته کې په عبادت کې مشغوله دین هم زده کوه عبادت هم کوه ازادي م وله الله پاک ورکړله ایمان یو لوی نعمت دی صحابه کرامو ته اعلی ایمان الله ورکړو هغوی په ایمان کلکو موږ ته الله ایمان راکړی خو موږ کمزور یو د امتحاناتو نه یو که لږ زور راشي نو موږ ایمان کلکولی نشو ځان سره ساتلی نشو خو هسې بېسه الله دې زموږ او ستاسو د ټولو ایمان نصیب کړي الله دې مضبوط کړي او د ایمان د زوال نه دې الله وساتي سبحان ربک رب العزة